أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين قابل قدر سامعین و ناظرین ټولو ته تمام عالم اسلام ته تمام مسلمین جهان ته تمام آزادگان جهان انسانیت ته د مولا امیر المؤمنین د امامات و ولایات ریس 18 ذی‌الحج 29 جولای باندې چې کوم رسي ټولو ته مبارک وي. ډېر عظیمه ورځ دی. دغې ورځې حوالې سره کوم اعمال دي هغه زه تاسو ته ذکر کوم. کال کې موږ سره څلور ورځې داسې دي چې هغوی روژه سوا د ماه مبارک رمضان الله بله یوه روژه بعضې برابره نه وي. ورسره 27 رجب 25 ذکات 17 ربیع الاول و 18 ذی‌الحج 18 ذی‌الحج یوه داسې ورځ دی چې دې ورځې غدیر خم کې د مولا امیر المؤمنین د ولایت و د امامات اعلان وشولو. دین کمال ته ورسېد، نعمتونه تمام شول، پروردگار اسلام نه بعنوان دین رضی شولو او ټولو په امیر المؤمنین ته عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین هم په قاعده مبارکي ورکوي. اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنات چې نن ورځې نه بعد ته د ټولو مؤمنانو ښځو سړیو مولا وګرځېدلې. الیوم یئس الذین و دا داسې ورځ دی چې کفران مایوس شول، اسلام ختمولو دپاره چې کوم منصوبې پروګرامونه یې کړي وو. بهرحال فضایل د امیر المؤمنین ډېره زیاتې چې هغه ویللی ما بس کې نه دي، معتقد کې نه، صرف همدا دعا ده چې خو امیر المؤمنین نه خدای مو جدا ما وګرځولې کې دنیا و آخرت کې. اعمال چې دي هغه ته ذکر کوم چې هغه ډېر مهم دي، هغه باندې په تاسې پکار دی سوچ و فکر وي چې د اعمال عید غدیر د عید ورځ دی او خوشحالۍ ورځ دی، د سرور ورځ دی و عیدونو کې عظیم عید دی. امام نه پوښتنه وشوله چې جمعې نه علاوه عید الفطر نه علاوه عید الاضحی قربانۍ نه بل عید شته د مسلمانو. امام علیه السلام د کول چې دوی نه علاوه هم یو عید دی چې هغه عزت و شرافت حامل دی. چې هغه کوم عید دی ورته د کا چې هغه ورځ دی چې رسول الله علی به عنوان جنشین جوړ کړلو. عید غدیر د الله والا عید سبسه بڑھ کر دغه ټولو نه افضل دی. عید الفطر نه افضل، عید الاضحی نه افضل، جمعې نه افضل دی. دغې ورځې په کار د انسان روژه وساتي، عبادت وکړي، محمد او آل محمد باندې کثرت سره صلوات وستایي. خو بهرحال هغو اعمالو کې یو عمل دا دی که دغې ورځې چا روژه وساتله. روژه ډېره مهمه دی چې هر سړی کوشش وکړي غدیر وي چې واسې رسیږي طاقت وي خپل طاقت مطابق سره روژه ما پرېږدي. مستحب روژه د شپېتو کالو ګناهانو کفارات دی. بس دا ډېره مهمه نکته دی. 60 سال گناهوں کا کفاره د شپېتو کالو د ګناهانو کفاره دی. 18 ذی‌الحج 29 جولای باندې روژې ستل. 18 ذی‌الحج 29 جولای باندې رسي د ګناهانو د کفارات دی. البته هغه ګناهونه چې ته خدای معاف کړي. بل روایت کې دی چې دغې ورځې روژه د کوه ستله گویا دغې دنیا څوری ته عمر مدت دی، 80 کاله ته عمر مدت دی، 100 کاله ته عمر مدت دی. گویا د 100 کاله د یوې روژې واجب نه گویا ته 100 کاله روژې کې تیر کړي دي. 100 د حجونه او 100 د مستحب عمرو برابر دی که دغې ورځې ته روژه وستله. لذا دا ډېره مهم دی چې 18 ذی‌الحج باندې روژه شپېتو کالو ګناهانو کفاره یا ته عمر برابر مکمل روژو ثواب 100 حجونه د 100 عمرو ثواب ته میلاویږي. و دین علاوه دغې ورځې که وصل وکړي د خیر و برکات باعث جوړېږي چې انسان 18 ذی‌الحج باندې د غدیر باندې هغه وکړي غسل وکړي. دا ډېر مهم دی. دین علاوه سهار چې ته مولا امیر المؤمنین زیارت انسان ظلم ورسوي بختور دی هغه کسان چې نجف اشرف کې دي. مو یاد وکړو چې مسافرین جامع چوک چې ته دي امیر المؤمنین داسې ورځو ته نجف کې نصیب کړي. خو بیا یا کوریانه وي زیارت مولا امیر المؤمنین ولې وسله هغوی کې یو زیارت چې هغه مشهور دی زیارت امین الله. زیارت امین الله تاسې بیا که مفاتیح ته لاړ شئ زیارت امین الله واړئ دغه زیارت چې امام سجاد علیه السلام علی علیه السلام ته الویسته دی. دا زیارت ډېر مهم دی. 2 رکعته المونځ دی. المونځ نه بعد سجده شکر کې 100 وارې وایي شکرن شکرن یا شکرن لله، خدای ته ډېر شکر چې د امیر المؤمنین مینه دې مزرو کې ورشه. دین علاوه دې ورځې خپلې دعاونې دي که چاته موقع میلویږي هغه دعاونې مفاتیح الجنان کې شته دي. و هغه نه علاوه یو بل عمل هم دی چې کومه دعا وشي هغه نه وروسته سجدې کې 100 ورې الحمدلله و 100 ورې شکرا لله دی. بهرحال دغه اعمال تاسو مو خدمت کې ذکر کړل. دین علاوه دعای ندبه دی چې هغه هم دې ورځې الوستی شي که چاته موقع شوله
دعای ندبه هم مفاتیح الجنان کې شته دی، هغه کې تاسو دعا والا باب څه کلاو کوي، دعا والا باب کې تاسو ته ملاویږي. دین علاوه چې یو بل سره ملاویږي څه بیا دا ډېره مهمه ده. کله یو بل سره لاس ملاوي د غدیر ورځې داسې وایي الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکین بولایة امیر المؤمنین والائمه علیهم السلام. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکین بولایة امیر المؤمنین والائمه علیهم السلام. یا دغه دعا شته الحمدلله الذي اکرمنا بهذا اليوم وجعل من الموفين بعهده الينا وميثاقه الذي واثقنا به من ولايه ولاة امره والقوام بقسطه ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الدين. البته دا غدا دعا ده خو هغه ول دعا لګه مختصره د مغاول ویلو یو بیا د طالب علم الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکین بولایة امیر المؤمنین والائمه المسلمین. یعنی خدای تو حمد و ثنا و صفات سموز رو کې د علی مینه وچوله، د علی ولایت وچولو، او د علی د ولس معصوم زمن و مینه محبت د هغوی ولایت موز رو کې وچه دولس امامان ولا. بس بهرحال دغه دعا الوستای شو تاسې او بل سره لاس میلوله غویږه میلووئ. دغه دعا ډېره مهمه دی چې انسان دا ولولي دې ورځې باندې غدیر ورځې باندې، یعنی کله چې یو بل سره میلویږي. دین علاوه یو بل شی دی چې دې ورځې یو بل سره سړي لاسونه میلاو کي هات میں دیکھ کر پکور دی یو بل سره د ورورۍ صیغه ولوي. ورورۍ صیغه مطلب دا چې تاسې یو بل سره بدات وکوئ چې که دنیا کې به هم یو بل مددګار یو بل سې به غیبات نه کوي، یو بل سې به باد نه یو بل سره به د ورورۍ کومې تقاضې دي هغه پوره کوو، و آخرات کې به هم یو بل سره مدد کوو، یو بل سره تعاون کوو نیکو اعمالو کې. ویلې څه قیامت ورځ ډېره سخته ورځ دی چې یو بل سره انسان په کار دی تعاون وکړي. مثلا واخیتک فی الله وصافیتک فی الله وصافحتک فی الله واحدت الله ملائکته وکتبه ورسله وانبیاء والائمه المعصومین علیهم السلام على أني إن كنت من أهل الجنة والشفاعة وأذن لي بأن أدخل الجنة لا أدخل إلا وأنت معي. یعنی مثلا دا چې مو سره خدای لري کې وروري وکړه، دوستي مو سره وکړه، عهد مو سره وکړلو، کچېرې زه اهل جنات او اهل شفاعت وګرځېږم زه بوره جنت نه وځم نو څه وروره ته مو ځان سره بسلی نه. دغه عهد به یې د غدیر ورځې ته کوي. او بیا هم دا وایي هغه به وایي قبلتو مو قبوله کړله. اسقطت عنك جميع حقوق الاخوه ما خلا الشفاعه والدعاء والزياره. نو بدلا دا چې کچېرې یو بل باندې څه حق بوتي هغه ته ما معاف کړلو، یو بل سې غیبات معاف، یو بل سې بعدې خبرې معاف، یو بل سره واقعا یوه د ورورۍ والا صیغه ولوستلی شي. دغه هغه اعمال دي چې تاسو ته مو ذکر کړله، دعای ندبه نوره دعاونه څلویلې هغه خپله موجودې دي. خو روژې ډېر اهمیت دی چې واز د رسېږي د غیبرېزې روژه واس که چا باندې هغه واجب روژه پاتې دی په کار دی هغه خپله واجب روژه وساتي، هغه مستحب روژه نه کیږي. لذا مستحب روژه که شو وساتله شپېتو کالو د ګناهانو کفاره سل حجونو سل عمرو سره برابر و داسې دی چې څومره تا عمر دی هغه عمر مطابق گویا تا روژې ستلي تو عمل کړی دی. پروردګار نه دا دی چې د علي د ولایت ورځ دی امامات ټولو ته مبارک وي دنیا و آخرت کې مو علي نه جدا مکړي به عنوان حلال مشکله وسیله نجات دی. امیر المؤمنین خدای مسافران امیر المؤمنین خطره سفر به خطر او مشکلات آسان وګرځولې کې بیروزګار دی هغوی ته دعا خصوصا بیمارانو دپاره چې خدای هغه ټولو باندې امیر المؤمنین خطره صحت جامع وغوښتلی کې او سره دعا کوو چې خدایه چی ته ای چوک مسافران دی هزار سفر چی ته دی خدای کال د شپې ورځې مو ته امیر المؤمنین کې نصیب کی او آخرت کې شفاعت. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.